جاء في القول يصيب الأبصار وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم على أحد فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا فلم يلبث أن قال في المسجد فأسرع إليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحرقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولا أنتم معسرين. قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نحو هذا وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواصلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلى هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. नाजिम से इकबाल ने बीमार थे इकबाल मुझे से दुआ करके काट के तुरंत दे अल्लाह ने शिफा हो हज़रत अल्लाह के दो के ज़रूरी बादशाह कर दे मदरसे मदरसे में नाजिम हमने ज़रूरी खिदमत की है अल्लाह ने इशारत करके अल्लाह ने आफियत करके अल्लाह शिफा हो और मोहम्मद अली दारी को बीमार थे तो वो बीमार ने अल्लाह को लोग साथ शिफा हो बाब मा जाء في البول يصيب القلب बता कि बात लेकर नहीं हुआ बेशर्ता बेतरा हादिस बात कि किताब हुआ के लेकर बोल पका हमारा तस्वीर में किताब कभी हो बात दे हमारा तपोल में किताब करे वक्त मेरे ने दा बोलना मैं बेटा को से वो बड़ा आराम है आराम जो बिल्कुल तो सराहना के सही की सर्वे पर मालूम सुंदर नहीं है तब ये करो दे क्यों कर रहे हो ना सवाल के विचार हमारा वाला हमारा तो बस है अंदर हो नने हो वाला मोहरा वितर चीज न ला वितर में बोल में ला बस दे हो वाला देता बना हुई नोता अबवा में शर्ता बोलो जिक्र कई बड़े बहारत मकान शुरू तो सेहत दसवाला याद है बहारत मकान बस समझना बहारत मकान शुरू तो सेहत दसवाला बड़ी नस्बत बंदे करने के बहारत मकान जिक्र करें बस वबीनी قال حدثنا ابن ابي عمر يشبه سكري سعيد بن عبد الرحمن المخزومي سكتون قال دعوه بشريك استاذ سفيان بن عيينة और हमारे घर में बात है मान बारांदे खुदा सिंह बरगारी तब दवा दे तब तक आयो बारां चौदह पार्टनर कष्ट हो गया ना तो इंशाल्लाह जी पूरे साथ हमारा मोहब्बत मार्के दादा قال الله شريك سفيان بن عيينة داعي استاذ زهري داعي استاذ سعيد بن مسيب ما قالوا بحثانية के तकरीबन कम से कम 30 तालिबान की दा पूर्ण जुर्माना करे उस्ताद को सिफत में मदद कर जाए ये बात तेरा जब बस फौरन वो दरवाजे बंद कर दहाल दरवाजे में कोड बंद बिया पमंडा रात लो नाजिम में होता उधर काटना दीवार आगे काटना बंद कर दीवार ये वाफ्तर उड़े बंद है ये उड़ता आगे कंजल में होता उधर जहाँ में बखले है बस तारा में बेगैरत दलागान होता मदरसे उड़े उड़े जालिमान सबक ना उस्ताद सुमा सिफत करे जबलियान होता सपाही के ना है अल्लाह वाले मानते नराविया में कौन से ताक़ सुफियान इब्न उयैना दागो उस्ताद नूरी दागो उस्ताद सईद इब्न मुसय्यब दागो उस्ताद अबू हुरैरा قال अबू हुरैरा सवी दाखिल जो आरबी मस्जिद अलग अलग के मा खबर करो मंसूब बसोई आरा सवाल में करो कहना यानी कि जब तो खालिक निस्बत न के हमारी जो जदत तराजम आरा पर मंजला आलम कर दे दे السكان البليد علم السكان البليد علم الجنس
نزل وتا عربي وي لکه مدائني جماوي یا انصاري او دا سوق دا صحابي سوق وي اقرع ابن حابس اقرع ابن حابس سوق عيانة ابن حسن يعني بسواس عيانة ابن حسن او سوق ذو الخويسرة ذو الخويسرة اقرع ابن حابس اقرع ابن حابس راجح مدقري عيانة ابن حسن يا ذو الخويسرة ونبي السلام جالس فصلى منذ كذي أعرابي فلما فرغت منذ فارشه وقال سوي اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمه بكم وزور فاتت لثلاثين لا تقول ولا ترحم معنا أحدا يبقى ممكن شخص بعد مرحم الإسلام وصنعك ما يجمل فالتفت الالتفات وقلت النبي السلام وقال حتى حجرت ربندك تحجير ستوي يودي ما نكان كي نفذ ما كان يسالي كان كي إذا فالحق ربندك إذا ما حق إذا ربندك ربندك واسعا رحمة واسعة ولما ما قدرت كي بعدين الله رحمة وعندي فلم يلبث ديرنك بأعرابي أن بالا لا بدل لم يلبسنا لم يلبس معنا يعني قولك المسجد فأسرع حلقة التلوار مه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريكم وعلم عليه فليقولوا في زميل ببال مصدر تناجية اعدلوه وأقرب للتقوى لقبيلين سجل برقى من ماء أو دلو شكرا بنذي في وضوء الباق سجل ميلي وكدلو سجل غفي برقين دوي دلو عامل دوي أو هذا ثم قال إنما بعثتم ميسرين تصب بعوث أمة زمادة تركنا بغنبر مبعوث من الله أو صحابة مبعوثين من النبي ميسرين فخلقوا التيسير راوة ولم تبعثوا معسرين فخلقوا بعسر راوة وليه تتقص دي باندي معسر شو ولا عسر شو جامع ممتكا كريش وجود ممتكا كريش وصفاتهم شروع كريدا نشوفه رأيك رأيكس نمبر 2 چې باندې کنا جوړه بشي نمبر 3 چې باندې او په نور جمعه تل کړشي سو نقصان بشي مولانا سے یا به وجود کړشي یا به جامه کړشي دعا یا به نور مکان کړشي او یا دریم څه بیمار بشي نو پرېږدي اوسه سم شروع کړی دا دې نه معلومیږي چې دعوت ال الله کې تأثیر تأثیر دا مدامت کرنے کی مداحنت فی دین و دین کی کوتاہی کرنا دین بیان کا وہ صحیح طریقہ دے مثال ہے خود بڑا شمولانا سے نقل کوئی ادا اذا زمان کی طہارت پسر ادا مسئلہ مرمق کی اجماعی ملیوا اور میں تفسیری و رسول تلاش ادا ایمہ سلاسو پلیس رزمہ کی تدیر دائیو طریقہ چی آغا بپیو ہوا او زمون د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت د زمکه د تدیر په دریو طریقو یو دا چې وګورم دوی دا چې حفر وکي هغه د اوکانه بار ورته او درې دا چې جفا کوشي کوشي او پاکش سو طریقې دا حدیث مستدل د امام سلاسو په حضور پاک دا دی په پیړو اور کہتا پر دلائل پہ خلاوت دینا جواب ہم جواب کو مبارک کی دے کہ حسن بنشتا کب حضور پاک دا فرمائے جو دائیو طریقہ بکے انہوں نے بنے کے نبی استار خبر ٹھیک بات نو دیکھے رسول اللہ مبارک حسن نہ دیکھ دا فرشر کی طریقہ وہ ذکر اخلاق دانا کی نوری نشتا نوری خواتر دلائل شتا او دلتے دا طریقہ ولی خواہ اخلاق کہا پر ایک او جمان تندکے او که جفاف ته پرې خاوندلا وایم نو سبا به سره چا جامې لګېدلې یا به سره د چا بدن لګېدلی یا بدبویي به یې کوله نو حضور پاک دا طریقه ځکه معینه کړه چې اوبه پرې واچوي چې بدبویي ختمه شي وچوالي د پرېږدي خو بدبویي به ډېرې وه دا طریقه یې ولې غوره کړه چې دا اوبو سره دا متیا د نرمې شي نو ځمکه به راځي دا طریقه ولې غوره کړه چې د چا جامې پرې پلیتې شي اوبه دې واړولې په دې حالت داسې
نو دا طریقه ولې غوره کړه چې چا جامې بسخان نشي د چا بدن بسخان نشي او بدبویه ختم شي او د اوبو سره ځمکه اجازه نور حسن خو پکې نشته خدمات دلایل سری مالت ابو داود کې د ابن عمر روایت وی وفيه لفظ مختصر كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول يد ما تقول فكي ما بخاري بريهم غير تقول حديث رواية كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك كانت الكلاب تقبل وتدبر وتقول قول ابن ولد حديث بخاري كده متقول باب داود کی وزارت زیادہ سے صحیح الجزوی كانت الكلاب تقبل وتدبر وتقول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وبالجوال لا ما يودين شو تاخذ ما حديث مرفوع دليل مولانا اس یو دو تایید پیش کوم دلیل نه څه پیش کوم تایید بس دلیل دا وایي ښه اګه اثرات دي نو یو اثر ما سره د ابو جعفر دی یو اثر ما سره د ابو جعفر دی په مصنف د ابن ابي شيبه کې یو اثر ما سره د ابو جعفر دی په کوم ځای کې راکا ومصنف ابن ابي شيبه کے الفاظ سے زکات الارض يبصها دا مفعول ہے پر تاسو په ہدایت وغیرہ کی مفعول کرتے زکات الارض يبصها زکات الارض يبصها بل ما سرد ابو قلابه محمد ابن حنفیہ اثر دے ابو قلابه بل سنتے محمد ابن حنفیہ دا پر تائید پیش کرو ابو قلابه او محمد بن حنفیہ راوی اثر دے سوئی اذا جفت الارض فقد زكت اذا جفت الارض جسمك وجشي فقد زكت فاكشوا اذا جفت الارض فقد زكت دام بمصنف دا ابن ابي شيبه کرے ندا میں تائید ذکر کر اصل روایت ابو داود ضرور داری اس برا مولانا سے حدیث نڑی خبری معلوم شي یو خدا معلومه شو چې عرب رو خبرې کیدا د دین د مسائل دا پنا خبرتیا کې رو خبرې کیدا او دا معلومه بل د پیغمبر علیه السلام رحم خپل صحابه رحم زور رحم مساواتونه بل تأثیر فی الدین ومداهنت اور تأثیر کی فرق میں آتا ہوگا تأثیر فی الدین بل باول باندې وپاړه الکه دغه تقریر کوي دا د بل معلومه بل څه معلومه شو چې صحابه مبعوثین امت تدي ورته ټول خبره معلومه کہ مبعوثین شو نو خبر واحد حجت دے کہ ہر صحابی ولگے دین بار صحیح بل تقلید شخصی تیرا پھر مبعوث من النبی جو مطلب اتباع ہوگا بل دعا بعد العبادت المرضات الفراغ من العبادت المستعمل دعا بعد الفراغ من العبادت بل دعا کی بتحجیر نہ کہ تحدید خدا ہے موقع پہ مجھے محتاجہ میں ٹوٹ بہت آختا تاکہ دے بنا جہر بالدعاء دماغ اگر یہ آداب خفیہ دا خدر ربک تضرعا وخفیہ وجہر پیغمبر خدا کا وہ رجل جہر خدا اگر میں مسائل دماغ میں ضبط نام کے دا قال سعید بن عبد الرحمن مخزومی دوستا دا یو ابن ابی عمر و یو سعید قال سفيان وحدثني يحيى مخكذ سفيان استاذ زهري عن سعيد وكان هو أودت وحدثني من تحويل يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحوها وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وذلك ابن كريم أو فتح حاوي كريم
दारिक़ुत्नी और अल-तहावी के और इब्न अब्बास पर मुस्नद बज़्ज़ार के इब्न अब्बास पर मुस्नद बज़्ज़ार के और वासिला इब्न अस्ता पे इब्न माजा के वासिला इब्न अस्ता पर कब लेके दे रहा इब्न माजा के अब्दुल्लाह इब्न मसूद दारिक़ुत्नी के और तहावी के याद दीजो और इब्न अब्बास पर मुस्नद बज़्ज़ार को वासिला इब्न माजा के قال عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا قول أحمد وإسحاق جواد احمد اسحاق نے شافعی مسلم مرکز مالکم دے اذا تخصیص او محمد غریب متخصیص لمن وقد روى يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره بل سند ذکر کرو الزهري لا دے خلاص جو خبران ابواب الصلاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم یہ دیکھیں اس کو خبر دی مولانا سے یورپ الذين محكي سلسل वे माना दसवारात लुगतन और शरअन सदा दार तदायुस और तहसील कोन दे के ग्रेम फर्जियत दसवारात की मुस्तला बरस शेवे और सागरम बयान द औकात और इमालात तो खबर है खबर माना दसवारात लुगतन और शरअन माना दसवारात लुगतन और शरअन और ग्रेम फर्जियत दसवारात की मुस्तला बरस और अधिकम नमक के दो मुद्रा मफरूज करना अब सरोरम बयान औकात व इजमालन दानन तीर यहाँ पे खबर इजाज़त सरनों का रुबेरा बदर जबरदस्त हुए यार कलफाज जो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह दा अब्वाब द-तहारत ना उसे शुरू का अब्वाब द-सलात और तहारत ये बड़े मुक़द्दम का मावी द अहम शुरूत द-सलात तो मबाहिस होंगे तहारत अहम शुरूत दसवालात न ले और तवक्कुफ द कबूल दसवालात फदे जिमुन अला तबलीग की तहारत ला तुक़बल सलात बगैर दुबूर तेजे द अहम शुरूत दसवालात न ले जवाब और सिहत द कबूलियत दसवालात शर्त दे और शारे ने तुमरा ताकीद करे दे वो बनी तयम्मुम बावे होवे मन बाके अला पे वाला सरी बदल दे तयम्मुम बाके तो में हुए त्रे वजह ने मुक़द्दम तो यो तवज्जो द क़िबले दा हम शर्त लेकिन पटोलो की तहारत अहम शर्त वले मौलाना लगा कबूल द सलात पे मौकूफ दे देश और द्रेम अल्लाह दोना अहमियत वर्कड़े दे कि बदले वाला कायम मकाम जो करे तयम्मुम दे दे वजना इमाम तिरमिज़ी तहारत मुक़द्दम की किताब सुनन दे सुनन इबादत में शुरू की और बे सलात मुक़द्दम के बनोर इबादत बोले सलात मुक़द्दम को मादरी वजह वेले अहम अहम अक़दम क्या दे मुल्तहम दे बनोर इबादत अक़दम दे फरीज़तन दे ईमान न बस बड़ोर फ़राइज़ के मुक़द्दम दे और अहम दे गरीब और मालदार पेट्रोल दे वही वेली न बनोर इबादत के सलात वाले मुक़द्दम शबा अहम अक़दम अहम इबादत वाले मुक़द्दम कर मुआमलात لأن العبادة لم يخلقوا إلا للعبادة بندگان اللہ پیدا کر عبادت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلاص المخابرة من دونا حمد مولانا رب العالمین فرمائی من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر دوبلا صح وعید پر آمده منزل مقدم अहम इबादत मुनाजात मअ अल्लाह मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र وبدأ إقراري إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة وحقوق العباد كدماري أو كحقوق الله كمنزل إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة إن أول ما إن
अव्वल मा युहासबु बिही अल-अब्दु यौम अल-क़ियामा सही सवालात और बदले सवई मा बैन al-कुफ्र मा बैन al-अब्द वल-कुफ्र तर्क सलात अलैहिस्सलाम फरमाते मा बैन al-अब्द वल-कुफ्र तर्क सलात तुम्हारा सब बड़ी बात मा बैन al-अब्द वल-कुफ्र तर्क सलात di wajah salat memandang dalam beberapa tumalah terbukti kembali lagi mana berdoa apa istilah kita yo mana doa salat yo mana itu mana orang yang Allah firmai wasalli alaihim inna salata sakanun lahum inna salata kama kita sudah inna salata sakanun lahum kita doa buka ada kata doa pasti kira-kira kita khairul kumandara tidak doa ada salat lafaz doa dari lafaz salat wasalli alaihim doa wa tauqa rahmat inna salataka sakanun lahum bagaimana doa और रसूलुल्लाह मुबारक के उधर एक सहाबी और सदका रहा तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि अबी औफा अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि अबी औफा मुस्तवल सलात व तस्मियतुल कुल बिस्मिल जुज तस्मियतुल कुल बिस्मिल जुज जिक्र जुज का मुश्तमिल पर दुआ ले तस्मियतुल कुल बिस्मिल जुज ज़कात का सवाल कोई दाया वाशा और कहते हैं सजदा व तवज्जुह हुई नो अद्दुआ मुख्फुल इबादा अद्दुआ मुख्फुल इबादा सजदा की दुआ सजदा आजिज़ अकबर दुआ दुआ उस बड़ा शुक्र और जो माना पे दुआ वजह तस्मीम है वो और फिर हमारे सना मौलाना से माफूज दिलदे कौल न स्वलातुल ऊदा माफूज min कौल العرب स्वलातुल ऊदा वही इज़ा क़व्वमत इ'विजाज लड़की को क्यों देने है तो कानून की लड़की को ये खड़ा के नहीं से जब सरो की महूर की गरज नबी आप खमसे मत की दिनों स्वलातुल ऊद वक्त वेमा इज़ा क़व्वमत इ'विजाज इज़ा क़व्वमत इ'विजाज को वाले वाला बराबर मुस्तक़बिल सलात कोई दात तक़वीमुल मर्अ अला सिरात फसिरात सड़ेने में तक़वीमुल मर्अ अला सिरात तक़वीमुल मर्अ अला सिरात सही बसरात मुस्तक़ीम वर्ने है दरीन बात उलमा माखूद तवस्सलना लिसिलातुन वसल सिलातुन औ वस्लुन लका सबब द वस्लत द अल्लाह माखूद द सिलातुन औ वस्लुन ने सबब द वस्लत दे अल्लाह ता औ सलोरन माखूद द तहरीक الصلوات ने दशादा कटु की लातावन वही वो तस्वरात कोई लका मुश्तमिल पर तहरीक الصلوات ने मुश्तमिल पर तहरीक الصلوات ने याद रखिएगा और बिंजम बला रहमत नवे वक्त मुत्तक़ी दुआ और रहमत اللهم صل على محمد رحم بمعنى او صلاة سبب رحمت تبارك تعالى او باستراء के ज़रूरी शरअन इबादत मखसूसा दे बसिफत मखसूसा बदनियतुल महज़तुल क़ैदुरा इबादत मखसूसा बदनियतुल महज़तुल बसिफत मखसूसा दे नबी ज़माने में उगले दुआ
فليت العود نماخوذ سلين نماخوذ تاريخ الطلبين يا رحمت وجه التصميم من درسه أو معنى شرعي من مطلق معنى شرعي عبادة مخصوصة بصفة مخصوصة أو بدنية محضة وحول الرافي دري براج فرضيات أسفارا منقلة فرض اتفق العلماء طول العلماء قد متفقين कि फिल्म मंजूर पे इसरा की फर्ज मेरा देखिए इख्तिलाफ طول उम्मत पर मुतफिक कि फिल्म मंजूर करे फर्ज दी व इसरा मेराज अलबत्ते इख्तिलाफ है कि मेराज मतलब क्या है तो भी तरह खमसे पर फिल्म का है dan buat boleh dari dalam tak bertawakal film dan buat terus bagam dan buat jadi terus dalam jadi तो film terus bagam तो का langsung orang yang lagi dalam film dan buat raja yang lagi dalam film dan buat हाँ फिल्म मंजूर हो पे राजी जो इत्तेफाक दे राजी का जिसरा फिल्म न हो तो लेकिन दरी फिल्म मंजूर न मख के नौ से मंजूर मफरूज हो कर इमाम शाफी से वही कि रसूलुल्लाह मुबारक का फिल्म मंजूर न मख के तहज्जुद मफरूज सिर्फ रसूलुल्लाह Tanya yang nampak boleh kata awal boleh. Kalau cara salah, kerja salah, tiba berapa? Tapi video, nak. Hasil dah habis kali. حرص بنا के حرص سجي देगा से حرف داري خارجك أزو خارج حرص سو حرف نجد ده حرص حي تجي بنفتا ري تجي بنفتا والبسيطة سؤال تجي بنفتا حرص से حرف داري خارجك أزو خارج Lepas dia pakai medan lagi. Lepas dia mana pakai medan? Kalau aku cuma je medan. Namira. Dah kan? Dewi kalau apa lagi? Dah hama perkara ada sih medan kan? Perkara di sini sih ada bicara supaya lagi tetap miliki. Dah kau tahu. Dua persen. Mak kita. हासिल का खबर इदा कि फिल्म मंजूर ना मफरूज जो बेसरा के और बेसरा नमक के सबूत पर जोर करो इमाम शाफी से भी बेसरा नमक के तहज्जुद मफरूज हो उम्मत ना करे बचा रसूलुल्लाह मुबारक वले पर उम्मत ना पर रसूलुल्लाह मुबारक सूरत मुज़म्मिल गिरदी या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैल इल्ला क़लीलन औ निस्फहु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीलन jadi kena ni, dalam maki awal itu kena sih. Surat Al-Muzammil dalam maki awal itu kena sih. ومن الليل إلا قليلا نصف سنجري نصفه أو ينقصه منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ندا فحضور الفرق المفروض يا ولد يا سؤال بكما سؤال بلا كما جالك تبي هذا مكي فأوائل كنازله ميراج المكي ندا مدينة كنازل ذكر قطار ذكر سورة المزمل كذري وآخرون يقاتلون في سبيل الله أو قطار مدينة كمفروض وآخرون يقاتلون في سبيل الله أو قتال مدينة كمشروع شبه
هذا جواب درتكما دا وآخرون يقاتلون دا نیم راواغ اعتراض دا پیشنگوئی دا علم ان سيكون دی پکی اگر کسی دی علمان لا تفتا دا ان سيكون منكم مرضى سيكون رستو یاد علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فدا علم أن سيكون علم أن سيكون بشركوي دا مسؤال بجواب كده كويس بكده خلاص الجواب نبقى حضور پاک مبارک او دا اسرانا انزم هجران مخی تحجد مفروض بیا منصوب شو قرآن کے آیت کے دا نسخ ذکر مقبلشتا لیکن فهمت مخی سو فعام مسلمانا بعض حضرات وی مولانا مدنی سے وی فجر او عشاء پی مخینا فهمت مفروض نشیرکا نجی فهمت مفروض پیغمبر مفروض شو اگر خاصتا لکا من دون المؤمنین او دا په امت او په پیغمبر په دواړو مدني سے کم یاد ہے فجر او عشاء فجر او عشاء او معارف السنن کے مولانا بنوری سے فجر اور عصر یاد ہے معارف السنن کے مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ فجر اور عصر یاد ہے فجر اور عصر او مدنی سے فجر اور عشاء ہوئے اور دلیل سری وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار دا اسراء نمک کے نازل وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار اسراء نمک کے اور تسبیح سردے تسبیح کے دے تسبیح اور آغید مراد منسل ذکر رجل مناد دینا کھول فیمدا نبی علیہ السلام صحابوں سراسان منسکاو یا جنات ہو رہے دو مسلمانان ہم نے اسراء نمک کے یاد ہے نبی علیہ السلام سے صحابہ مسکاو دسار منذ اور جنات اولد والله انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا او اغا ومكا كتاب يهدون يسار منذ کو جنات مسلمانان بلند اسرار محمدا لیکن زبر دے خبر ہوگا زبر صرف دمرا ہوئے دا معلومه ده چې اسرار مخکې رسول الله مبارک سار او مازیګر یا سار او ماسودن مسکاو لیکن روایت بدا چې دا مفروض وکړو اصل په امر د استحباب د پاره راځي او امر د سره پاره راځي د وجوب د پاره او په روایت کې کړي دي چې کار نه او روایت په دا نه معلومه چې آیا دا مونږ نه فرض واجب او مستحب راځي ترې خبرې تېرې شوې اوس څلورمې خبرې راځم دا ګرانه خبره ده دا کوي بیان د اوقات ورته اجمالا نو ماسپښین نه به شروع کړو کاکاجي څنګه به شروع کړو ماسپښین نه ځکه رسول الله مبارک ته چې کوم جبرئیل علیه السلام د معراج د پس کړې ماسپښین نه شروع کړه د ماسپښین نه شروع کړو نو وخت د ظهر سبب نه شروع کړي ولې د ټول علماء اتفاق دی چې ماسپښین د زوال نه پس شروع کړي او سوا په الزام دا په شرط چې سوا د بیع الزوال ماسپښین نو شروع کېږي جواب د زوال نه پس وکړه مولانا سوا بیع الزوال دا ولو په جلسه ته وایي یو لرګي بوله بقال بوله کار په جنګ راځي بقال بوله مولانا له ماته بوله ایوار کړه راځي دې طرف د لرګي ټولې داسې دی د لرګي ټولې د مسلمانانو طرف دی یو مسلمانانو طرف داسې او چې ور څونه داسې کېږي کنه د لرګي په دې ټولې کې دوه خلاف راځي یو دا ټولې د لرګي تر نږدې کېږي او بل دا ټولې د مغرب نه او کوم طرف ته شمال ته دوه خلاف راځي
چې دولس ته اوله نږدې شي نو ته کېنه دا سورې به نورو لرګي ته رانږدې کېږي او مشرق ته به نورو وکړو نو چې یو نو ته ورته کرښه کوه نو چې دور رانږدې شي بیا کرښه کوه نو چې دور رانږدې شي بیا کرښه کوه افګار وانهوه چې دا نه خبره نه راځي نو چې بیا رانږدې شي دور وانه کوله وه نو یو ټیم به داسې راشي چې دا سورې به نور نه نږدې کېږي بیا به دې بل طرف ته اوږدېږي چې لکه پوهېږې که نه یو وخت به داسې راشي چې دا سورې به نور نه رانږدې کېږي دې لرګي ته بیا به دې کم خوا نږدې اوږدېږي به مشرق طرف ته مازدیګر کې بیا ډېر اوږد نو چې دا سورې د لرګي د ویښ ته رانږدې شي او بیا نور نه نږدې کېږي اوږدېږي نو په دې ټاکو لګوه دا نام کله لرګي د ویښه پورې دا یو لیش مثلا وکړه دا فعل الزمان تخبیر کے برابر داسې دي لکه فعل الزمان چې دا ستوري د انور اوري نو دا ستوري د لرګي د ویښ ته رانږدې کېږي نو بیا وروسته مشرق طرف ته اوږدېږي نو چې دا ستوري د لرګي د ویښ ته پوره رانږدې شو او نور نه نږدې کېږي په دې به ټاک ووایي دا ټاک نه د لرګي د ویښه پورې دې ته څه ویلې کېږي لکه فعل الزوال سایه اصلي سایه اصلي ورته او فعل الزمان دا ضروري دی مولانا د دې نه علاوه باندې دا چې موږ وایو چې د ماسپښین اخر د استعمال پورې دی یا استعمال پورې دا د دې نه علاوه دی دا بني صاحب مثلا لرګي ستا یو ګز دی نو مثل اول بسونه یې لکه یو ګز یو لیش د دې لیش نه علاوه دا دې په پاسه مثلا بسونه یې وایا دوه ګزه یو لیش دې لیش نه علاوه وګړه دې سره به احتیاط دی اوس مولانا صاحب ته باندې دوستان وایي ویل خپل ټول مذهبونه د فعل الزوال نه ډک دي حدیثو کې نشته حدیثو کې نشته زه به درته وایم چې په حدیث کې شته خو د عقلي له ځان ثابت دی حدیث په داري قدسي کې بعد د جابر روایت په نسائی کې مرفوع دا سره نوٹ کا دا ګور هم خبره د جابر روایت نه په کوم ځای کې په نسائی کې مرفوع دی وفيه لفظ لقوا بين قوسين ثم صل العصر ثم صل عصر ما ذكر منطقة حين كان البيع قدر الشراك والظل الرجل क्या बसे حين كان البيع قدر الشراك والظل الرجل نقول رسول تو نے ذکر کرا دعا یا خدا یا پاک تو ذکر کرا یو قدر الشراك شراك هغه چړیا ته او فعل الرجل رضا الشراك مسایت دي دا فعل الزوال دي ثم صلي الظهر ثم صلي العصر اس وقلات تقوم چې عصر مستوى کول د مسائل پرې تفصیل وې ثم صلي العصر ما ذکر موضوع حين كان الفاء قدر الشراك وظل الرجل قدر الشراك وظل الرجل قدر الشراك كم يودي مولانا سے پایا دا فعل الزوال ظل الرجل يوم السبت دین معلومه دا شوا چې قدر الشراك هغه سایه دي او قدر الشراك فعل الزوال دي او مولانا عقلی دلیل کې دا وایي مزیدار باندې امو ایو ورته عربو کې عرب دغه حد استوا ته نږدې فقط فعل الزوال په بعض ورځو کې ډېر کمی کړیو بلکې بعض ورځو کې بالکل بینا دوه ورځې د پتاو تخیمه چې نور د بیت الله د پاسه کې پکار کې دوه ورځې نور د بیت الله یو په مای کې یو په جون کې دی او دا خو خبر وکړه چې د بیت الله د پاسه نور دیری کې نورې پړسته بیا سایاستی اړوشته دي نو هغه خط استوا د دې نه تللی راځي او چې قطبین او تصورا علاقه لري کېږي لکه قطب شمالي ووایي څومره چې قطبین دي نو دا فعل الزوال بډېري څومره چې د ورنه د علاقې کوم طرف ته دی لکه خط استوا نه قطبین ته نو داسې علاقې مشته مولانا
مثل أو مثل دستوري هذا بسبب داسي علاقه ته د زوال په وخت کې د سورې کوم ځای ته رسیدلې لکه زموږ په علاقه کې جمی کې څونه سورې دي جمی کې اگر چې زموږ علاقه په هغه کې نه شامله او چې دې په څومره دې د شمال طرف ته نو داسې علاقه برا شي کاګه چې سورې په د زوال په وخت کې د مستعمل نه دي نو دې علاقه کې موصل د ماسپخین وخت راځي وځو په دې علاقه کې اوسه نماز بخیل وخت رانه دي سبب دا سه علاقه ته چې زوال وخت د مستعمل نه زیاتې سورې مستعمل نه زیاتې نو په دې علاقه کې خود د نماز بخیل وخت رانه دي سبب نو دا په کې نشمه خان د زوال وخت کې دا سورې دا په کې نشمه دینه پس مثله اول دینه پس مثله بدا دې کې واچوا نو په دې ټول علماء اتفاق دي مولانا صاحب چې د ماسپخین وخت د کوم وخت نه شروع کېږي چې ما ته وایا دا زوال نه پس خو سوا د فیض الزوال نه او اختلاف په ماسپخین کې لري زیات اتفاق اخر کې اخر د ظهر کمیاو دی نو د مالک یو قول دی کوي د مذهب نه یو قول وی دا مست اول دا مست اولنا بس دا بیٹا مست اولنا بس سلور رکعت وقت مشترک در ظهر و عصر پامیاس کی چې مست اول تا ورسیږي سورې ته ورسیږي مست اول تا ورسیږي دا وایا مست اول تا ورسیږي نو دا وخت مشترک دی په مابین د ظهر او عصر کې په ماسپخین کولې شي او مازیګر په قدر د سلور رکعت مشترک او نور جماهیر چې د مالک راجح قول آل تلې هغې د اشتراک نه دی قایل ماسپخین چې سینګ ختم شي نو مازدیګر به شروع کړي هلکه ته مې وویل دا کولې دی ګران دی ماسپخین اول کوم وخت نه شروع کېږي د اول نه سوا فیض الزوال اخر کم یو دی د مالک یو قول دی چې مثل اول ته سورې ورسېږي نو څلور رکعات سړي مشترک دی په مابین د ظهر او د عصر کې او د مالک راجح قول امام ثلاثه سره دی هغې د اشتراک نه دی هغې ماسپخین کې وو بس اخر کې ختم شو نو مازدیګر شروع شو او دې کې بدل دلایل درته وایم خو دلایل اوس پرېږده اوس به راشو د امام شافعي احمد او د مالک چې کوم راجح قول دی نو د هغې په لیست باندې ځان پې فکر کوئ د چا مذهب مې ووایي الا دا امام شافعي احمد او د مالک چې کوم راجح قول دا دی چې مثل اول پورې د ماسپخین اخر دی او سوا فیض الزوال مثل اول نه پس مازدیګر شروع کېږي پوهېږې څه مطلب لرګي ته ګرد ودرولې دی او فیض الزوال یو لیشتو نو ماسپخین اخر کم ځای پورې دی یو لیش یو ګز پورې دی لیش نه علاوه ګز دا بیا پاسه او چې سورې د یو لیش او د ګز نه زیات شي نو مازدیګر شروع شو دا د چا قول دی ائمه ثلاثه او دا د امام صاحب یو قول هم دی صاحبانو دا غوره کړی دی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو قول هم دی چا غوره کړی دی صاحبانو د امام صاحب دویم قول څه دی چې کوم د امام محمد نقل کوي امام صاحب دویم قول کوم دی څوک نقل کوي امام محمد صاحب هغې وایي د ماسپخین اخر تر مثلینو پورې دی او سوا فیض الزوال څه مطلب چې د لرګي سورې څو ته ورسېږي یو لیش ته او دوه ګازو ته د دې لیش نه علاوه به دوه ګازې لیش نه علاوه به د دې بوتل شمېرې د دې نه علاوه داسې به نه شمېرې یعنې دا به جو باسي دې نه علاوه او د مثلینو نه پس چې مثل ثالث شروع شي نو مازدیګر شو مثلینو نه پس چې مثل ثالث شروع شي نه شي لکه مازدیګر شو دا امام محمد صاحب نقل کوي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا دویم قول شو دویم
أدوين قول الإمام سيد دريم قول شي حسن بن زياد نقل كي الإمام سيدنا الإمام سيد دريم قول جزوكي نقل كي حسن بن زياد نقل كي الإمام سيدنا هذا إذا ما سبقين أخير مستوى قوله او د مثل اول نه مثلانو پورې وخت مهمله دی نه د ماسپخین دی نه د مازدیګر او مثلانو نه پس د اتصالي جوړ شي مازدیګر وګورئ د ټولو کې بالا سیوا په ځواب راځي یاد لرئ د امام صاحب سلورم قول مورا دریم قول حسن بن زیاد نقل کې امام صاحب نماز تقسیم اخر مستوى الكوري التي دور يوليش دولتي انت اول نفذ تردا مثلان كوري وقت المهمله لي وقت المهمله كم يعتبر ده نماز تقسيم لنا ما ديك لكن دور خاتون نفذ دوار كوري جاء وقت المهمله لي او ده مثلان ونفذ اتصالي شروع شي يعني ده سوري ده یو لیک او دو غزونه واوري نو ما دي ګټو یاد کړو د امام صاحب سرورم قول اصل ادا چې د ماسپخین اخر تر مستوى پورې سیوا د پیو دا مثل اول نه پس مثلانو پورې مشترک دي او مسافر او معذور ده لکه مشترک دي چا لپاره مسافر دی وقت مسافرین پولیس باندې ګرم کوي معذور نه معذورین هم پکې پولیس کې بیمار دي او مثلان نه پس د مستثالث په روچو باندې ګرم کوي انور شاه کشمیر رحمت الله علیه دا قول ورکړي یو ځل بیا درته امام مالک رحمت الله علیه د اشتراک قائل په یو قول کې رحمت الله کوي او یو قول دی امام مالک رحمت الله علیه ولا ايه وشاف قولي عارف مفيش فكره ابو يوشاف قولي كده مثل اول تقول سيجي مسلوه الركعات فقط مشترك الى ظهر والعصر لكن ده بركوم رسول ولا في حديث كده او اصل مالك مسلك دي برطرف تري اي مساله اساسوي الا كده مسبقين اخر كم له قولي مثل اول قولي ومثل اول جماعه في الزمان مو مشابه ومثل اول نفط ما دي قالوا له او دا الامام سيب يو قول لصاحبين كده قال او الامام سيب كم قول كم يوم جواب لما صفين اخر كم وقت قول دي فمثلين قول دي جواب في الزمان بیا ته لکه سوري یو لیست په الزمان لیست وګوریا او وګوریا اور چې مثل ثالث جوړ شو نمازیګر جوړ شو دا امام محمد نقل کوي امام صاحب امام صاحب دریم قول چې حسن بن زیاد نقل کوي چې د ماسپخین وخت تر مثل اوله پورې دی مثل اول نه پس مثلانو پورې وخت مهمله دی مثلانو نه پس نمازیګر وکړل کېږي او دا حسن بن زیاد نقل کوي او د امام صاحب څلورم قول کوم یو دی چې ماسپخین وخت اخر مثل اول پورې دی مثل اول نه مثلانو پورې وقت مشترک د مسافر معذور لپاره او مثلانو نه پس مازیګر جوړ شو دا قول د امام صاحب ته فقہی لیکلی دی او انور شاه کشمیری دا قول ورکړي وزان په پی کا اشهر د اقوال قول ثانی دی امام محمد نقل کړي یاد دې شو خبره اشهر د اقوال کوم یو دی قول ثانی دی امام محمد نقل کړي او ابن العابدين الشامي له كل خبر لیکي ابن العابدين الشامي او اذا سيوكوا اذا ما استقيم وقت مستوى نعمل استقامه لكن مستوى كله باليقين دي ما استقيم وقت مستوى مرستقوا مستوى كل شيء لك باليقين او ده ما ديگر مستوى نعمل محقق او مستثالث کې کوا لكن مستوى نقص باليقين دي کنه او ده مستوى او ثاني من دې په شي کو نه نو متفق علیه کې وایي مالشي نو ابن عابدين الشامي شامي کې اذا ما استقيم مذبذ مستوى مرستقوا لكن مستوى ده يوم 30 پرینم دي امام سے یو قول دي ابو یوسف ابن نقل کړي دا حسن بن زیاد قول دي ویږي او دا مالګر کوم نام مخکې کوا مستر ثالث کې کوا مستر زمرا ولی ام متفق علیه خاص یو خبره بلا وره
असद इब्न फुरात के उलवी हनफी दे वे इमाम से रुबी कौल ता रुजू करे जे कब साहिब है कौल और आइमो सलासा असद इब्न फुरात वे फकीह दे असद इब्न फुरात वे फकीह दे वे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रुजू करे कब कौल ता कौल अव्वल था क्या था कौल अव्वल साहिबैन से नकल की अलीका जिला इमाम सलासा हो लेकिन इब्नुल हुमामू जिला रुजू ठीक न रहा साबित है इब्नुल हुमामू जिला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रुजू सही न रहा नुद्वेम कौल के इमाम मुहम्मद नकल की ता जाहिर रिवायत करते जमाहिर दा हो रहा है द्वेम कौल के इमाम मुहम्मद नकल की मिस्टेन पूरी तासे जिले जाहिर रिवायत ता मुतून से ताव के दे जाहिर रिवायत दे जमाहिर दा हो रहा है साहिब दा बदाई और साहिब दा मुहीत दा हो रहा है साहिब दा बदाई और साहिब दा मुहीत उमदा हो रहा है और दूर मुख्तार रुबी कौल दा तरजीह हो रहा है दूर मुख्तार शामी मतन अगर कम वाला तरजीह हो रहा है वाया रुबी कौल दा तरजीह हो रहा है जे कम दा इमाम सलासा दे और साहिब ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नकल करी याद है निशवा no खुलासा से जो जैसा इब्न फुरात के इमाम से क्यों कौल ता रुजू करेगा इखबर रूबी कौल ता साहिबैन ने नकल कर दा इमाम सलासा दे वो इब्न हुमामू के रुजू साबित न रहा और दूर मुख्तार तक हवाला करे थे साहिबैन दा हवाला करे लेकिन इब्न हुमामू के रुजू साबित न रहा और जमाहीर फुकाहा लहुम जाहिर रिवायत साहिब दा बदाई साहिब दा बहर वाला और साहिब दा मुहीत इब्न नुजैम साहिब दा बहर दे अगीब के मुताबिक कौल इमाम अबू हनीफा कम ये लगा कौल सानी ने मिस्टेन वाला हमारा तरह शामिल मुहाकमा लेकर बागी में कोई खुलासा जो खबरा खुद बरा की मौलाना से वो नमाज़ीगर वक्त में ने शुरू की नमाज़ी के ऊपर खुदा के जब इस्तेवाल न बस कदर तसरूर रकात मुश्तरक दिया दे खुदा लाए और दे राजिह दादी जिकम इख्तिलाफ दे मौलाना से वो दा आखिर फमास फकीर के तबावल नमाज़ीगर के सही तबैन खैर बनी दा इमाम सलासा और जिकम कौल इमाम से अपनी और साहिबैन से नकल गई नो नमाज़ीगर मुस्लिम वक्त शुरू की गई बस तब इससे अवल ना कि मिस्टेन होता उलसी बस तब इससे अवल ना उसी वाक़े इस दवा इमाम से जिकम जाहिर रिवायत थे और मशहूर कौल दे और अक्सर फुक़हा वगैरह करे दे आगे वो किरण नमाज़ीगर वक्त तब मिस्टेन होना बस कि मिस्टेन सारे शुरू से वाक़े इस दवा बस नूर खबर इखलास से बगे और नमाज़ीगर आखिर के में इख्तिलाफ थे औज़ाई में इस्फिरार शम्स बोले थे शबा औज़ाई में की नमाज़ीगर आखिर कम वक्त बोले थे इस्फिरार शम्स बोले और दोनों मज़हब की तफसील थे मौआब तर गुरूब बोले सदर का तर गुरूब बोले हम तफसील से इस्फिरार पूरे वक्त मुख्तार और बस तक इस्फिरार ना वक्त मकरूह दे क़ुबैल गुरूब गुरूब तले माके पूरे इस्फिरार पूरे के इस्फिरार ना नीरा है वक्त मुख्तार समझ हुए इस्फिरार नीरा है इसलिए नफस वक्त मुख्तार है और इस्फिरार नफस क़ुबैल गुरूब शम्स लग माके वक्त मकरूह है कराहियत तंज़ीह और वक्त गुरूब असर यौमिही ताकि वजह कलाम को दे वसलना फुक़हा लिखरी दे वसलना वक्त असर यौमिही वक्त गुरूब वक्त यौम असरिही जरा कोई है अब या मगरिब अवल कम यौदे न बदला कुल उलमा इत्तिफाक है इधर मगरिब अवल बस द गुरूब द शम्स ना है न मगरिब अवल करे दे माना बस द गुरूब द शम्स ना इत्तफaq बिही उलमा वाला يوم दा असर आखिर वक्त और दारिदम वक्त बोले भाई इस्फिरार बोले जमीन पर इस्लाम वक्त बोले दे गुरूब बोले लेकिन हम मज़हब की तफसीर दे दा इस्फिरार बोले वक्त मुख्तार दे इस्फिरार तलक माके बोले
استقرار او داغینا پس وقت مکروه تنزیهیه قبیل غروب الشمس دا غروب نه مخکې پورې او دا غروب دا وخت چې پریوزي دا فقهاء عصر یومه کې په دا ورځ مازیګر په نیک ډول پکې کوي وایي چې څنګه بیا وایي ورپسې دا اوس د ماښام وخت پرې اتفاق د جبال غروب الشمس دی د ماښام وخت پرې اتفاق د جبال غروب الشمس دی لیکن اخر کم یو دی نو د مالک یو قول دی او د شافعي مختار نه دی ګورې دا مالک او د شافعي یو قول دی چې د 15 رکعاتو ټیم د ماښام دی بس د مالک او د شافعي یو قول دی ګورې شاذ قولونه دي چې مغرب وخت کم دی او دی مولانا 15 رکعاتو درې فرض او سنت او د اقامت او د طهارت هم سره وایي قدر د 15 رکعاتو د اقامت او د طهارت اقامت او اذان طهارت اقامت اذان طهارت او قدر د 15 رکعاتو خلاصه اي نمبر بقضاء وي بیا وایم سمې وي اذا مالک او د شافعي یو قول د شاذ اذا مغرب وقت څو دی قدر د طهارت اذان اقامت او 15 رکعات وینه بس بقضاء لیکن امام سے احمد شافعی او مالک جو چکم راجح قول دی ادا چې تر شفق غروب د شفق پورې غروب شفق پورې د مغرب شفق پکې د اخر شفق څه امام ابو حنیفه وایي به شفق بیاض بعد العمره ته وایي د سپینوالي نه پس سپینوالی راځي شفق بیاض بعد عمرت دوی امام صاحب او دا قول د حضرت ابوبکر صدیق او د جماهیر صحابه بیا وایم اذا ما قام اخر تر شفق پورې شفق پکې داخل دي په دې مدت ټول اتفاق دي او شفق څه ته وایي شفق کې اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایي چې شفق څه ته وایي بیاض بعد عمرت دا قول د ابوبکر او جماهیر صحابه هم دي او ائمه ثلاثه صاحبان سوي یا عمرت د شفق وایي ویګه په خبره دې بیان مخکې چې عمرت پکې داخل دي په ماخه دا یو قول امام صاحب شفق کې اختلاف شو امام صاحب ابو بکر صدیق جماهیر صحابه په شفق چې بیا درته بیان بیان د ماخه وکړ کې داخل شو او دا صاحبانو ائمه ثلاثه د امام صاحب یو قول دی چې شفق څه دی لکه هغه عمرت دی او دا قول د عمر علي دی دا ترنم دا قول د جاري حضرت عمر علي ابن عباس دی عمر حضرت علي حضرت ابن عباس ابو موسى ابو هريره عباده بن الصامت ابو هريره ابو موسى اشعري عباده ابن الصامت دلیل قول اصل کی مولانا صاحب الزاد فهمه دیکھیں نحات و اهل لغت اختلاف دے خلیل ابن احمد وی شفق عمرت دا وی خلیل نحوی وی خلیل ابن احمد ابن نحوی دے وی شفق دا وی عمرت دا وی نو ایمو سلاسا و آنش دے او صاحبه خلیل ابن احمد ابن نحوی دے اغوی شفق دا وی عمرت دا نو ایمو سلاسا صاحبان قال امام سے بھی قولم دے اور مبارد و فراست توئی مبارد و فرا بشفق بیاس توئی بعد العمرت شفق بیاس توئی بعد امام سے دا قولم وینگی پر خبر اس پر یو خبر کوم امام سے دا ابو هريره یو حدیث هم دلیل دے ترمذی کے براش امام سے دا ابو هريره یو حدیث هم دلیل دی هغه سدي هغه کې اول العشاء الاخره وکیرا ابدا حدیث امام سیدا اول العشاء الاخره حين يغيب الافق اول العشاء الاخره عشاء الاخره ده مغرب نه احتراز اول العشاء الاخره حين يغيب
افق جو سروال ختم جو سپیلوال راشي نو افق غایب نه دی افق کله غایبیږي جو سپیلوال ختم شي اب ترمذی کې اول العشاء الاخر حين يغيب الافق او دا ابو داود پر روایت کې حين يسود الافق نواوا حين اذا عشاء وبسر حين يسود سپیلوال ختم شي ترمذی روایت کی سے روایت حين اول العشاء الاخره حين يغيب الافق او غیبوبت خو هذا باندې سپیلوال ختم شي نو باندې سپیلوال د مغرب دی او ابو داود اس کے سره دی مولانا وایا حين يغيب حين يسود الافق او يسود کله راځي سپیلوال څخه سپیلوال مرپسې ختم شي او طبرانی دا په پیکوس او طبرانی مسند احمد کے سوئی طبرانی دا اوسط طبرانی اوسط کی جابر روایت شاباسی طبرانی دا اوسط کی چار روایت دے دا جابر روایت دے آگے کی سری آگے کی داسی دی کہ ثم اذن للعشاء دوائی شابا ثم اذن حين ذهب بياض النهار ورپتہ لگے کہ سمرت پر بیان اور ختمی ثم اذن المؤذن حين ذهب بياض النهار یا بیان ختم شي ورپسې بل درته وي په مسند احمد کې حين سقط نور الشفق اوس مولانا صاحب د دې سلو روایت په سم معلومیږي وایي کنه چې سلو راته سم معلومیږي ها چې بیان کم په ماقام کې دی بیان خپل مسعودان شروع کیږي سلام تم دی یو خدا د مبارک د الله دلیل دی چې شفق بیان سوی دوی سوی دوی دا ابو هريره روایت دی په ترمذی کې چې اول العشاء الاخره حين يغيب الافق غیبوبت اگر کس بنوال ختم شي او دا ابو داود پر روایت کې حين يسود الافق دی يسود اگر کس بنوال مرپسې ختم شي او طبرانی موجب اوسط کې جابر روایت دی چې اذن للعشاء حين ذهب بياض النهار او په مسند احمد کې چې حين سقط نور الشفق اوس په خبر لیکن زبر دی خبر او کما اداري اذا مبادئ علماء لیکي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ رجوع کړی د قول صاحبین امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ څه کړی دا رجوع کړی دا قول صاحبین دا رجوع یې کړی دا قول صاحبین دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ رجوع کړی دا صاحبین قول دا دا مولا مولا قاری لیکلی ما حواله درته کتا مولا قاری لیکلی مولا قاری میں امام سے قول صاحبین تا رجوع کړی دا انور شاه کشمیری او بل خبره دي هغه وی دا دې عمرت نفس کې دا کوم بیان دي کنه وی دا مشترک دي دا مغرب او د عشاء د دوړو لپاره او په حق دا مسافر او د معذور لکه څنګه چې اول مشترک دا عمرت نفس بیان سمیا وخت دي مشترک دي د چا په میاس کې مشترک دی وایا د مغرب او د عشاء په میاس کې مشترک دی مغرب او د عشاء او چا لپاره مشترک دی د مسافر او د معذور لپاره خلاص شو خبره او دا مسعودان وخت اول کې په اختلاف دی هغه دې چې کوم مغرب کې دی یعنی سمانا د صاحبانو د ائمه ثلاثه په لیدو دا عمرت نفس بیان سره شروع کی ویږي او د امام سے په لیدو بیان نفس شروع کی لیکن اخر کمی ولې مسعود نو عمر ابن عبد العزيز بھی رسول سے اول اخر پورے شپه باندې سے د غروب نه تر طلوع پورې غروب نه والا بدل راي په تفصیل کې غروب یې سوال ساتي عمر ابن عبد العزيز بھی غروب یې سوال اخر کړو سوې قضا او سفیان ثوری او عبد الله بن مبارک او یو قول د شافعی دی ورې بدل نه دی سفیان ثوری عبد الله بن مبارک یو قول د شافعی دی چې رسول الله کوي یا قضا
او ائمه اربعه د شافعي قول دا راجح دی دلته دی طلوع الفجر پورې بیا ودا ورکیږي عمر ابن عبد العزيز پرې د ماسوتر اخر کوم وخت پورې څلسه اول اخر پورې او سفیان الثوري بن مبارک او د شافعي او شاذ قول دې کوم ځای پورې دی نسبت الیات لیکن د ائمه اربعه قول سره طلوع الفجر یعنی فجر نه او بیا طلوع الفجر او زموږ مذهب کې تفصیل دی موږ وایو چې دا ثلث اول اخر وخت مستحب دی سموي ثلث اول اخر کوم یو دی مستحب او ثلث اول نه پس نصف الليل پر وخت مباح دی جائز او مباح او د نصف الليل نه پس او بعد طلوع الفجر پر وخت مکروه دی کراهی دی او د فجر کې هیڅ اختلاف نشته فجر کوم یو دی فجر دا طلوع د فجر نه پس دی در دا طلوع د شمس پورې او بیا طلوع الشمس الى مغرب راځي طلوع د فجر نه پس دی او بیا طلوع الشمس پس دې کې دومره شوه چې ما مختار دا ټیسټ کې دی نو دا امام صاحب رجوع ثابت کړی دی او دور مختار دا ورکړي اذا عمرت دا صاحبانو چې کوم قول دي دا کوي او تاسو دې مختار دا موږ څه پیژنو نو مولانا اشرف علي طالبي رحمت الله عليه ډېر خپل وجه لیکلی او دا روزانه د هر ورځې د طلوع د فجر او د طلوع د شمس پورې چې کوم ټیم دی نو په دقه ورځ به د غروب د شمس نه دومره ټیم د ماسخوتن پورې تاسو په فهم لکه نن سبا په څو خطرې دی ولګا ما سره تا شل منټه د پاسه په سره دا کوي سبا په څو خطرې دی نن دور لا منټه د پاسه په سره او د شل منټه د پاسه په سره شل منټه د پاسه په سره نن او شمس په کوكب کې ځخه کوكب پښه ټول ټیپ شو شل منټه د پاسه سره او شل منټه د پاسه پیندو پورې ګټه شو 20 منټه یو ګټه څه 20 منټه یو ګټه ولې ګټه د لټ حساب کوم نن په غروب په سوري 3 سال وخت او شپږ باندې نو وای کنه 3 سال وخت او 3 سال وخت په دې 15 سال وخت ته خبره سره 2 منټه باندې په اوګم په وو نو په اوګم په وو نه یو ګټه 30 منټه وای په اوګم نه واخلا نو سوچو نو په اوګم اتو پوری ګټه شو او لاس منټه د پاسه نه لاس منټه د پاسه اتو پوری او 2 منټه کې کټ کا نو 2 منټه د پاسه اته منټه د پاسه څو ولکا اتري دا ما خطر ده بس دې مثال انا شرب لي څه فکرې روزانه د طلوع د فجر نه په کومه ورځ چې د طلوع د شمس پورې کوم ټیم دی دومره ټیم د غروب نه پس تر دغه پورې دی تر دا ماسوتن پورې وګور یو خبر پرم تاسو ته وایم یو غروب دی یو بعد د مغرب دی بعد نه بعد د مغرب د غروب نه خامخا په دې په منټه پس کړی بعد د غروب نه خامخا په دې په منټه پس وایي نو غروب له اعتبار ورکړي او به غیوب له باندې ورکړي غیوب په جلا نور د غرب په ویش کې څوک دی نه په مازیګر غیوب راځي نو غروب له اعتبار ورکړي باندې نه غیوب له اعتبار نه ورکړي بل دا دی چې نور خطو له اعتبار ورکړي چې نور کوم وخت راځي بعد خلک د اشراق مونږ ورکړي اشراق مونږ په نور خطو له په وخت پس راځي دا تاسو ته یو نقطه بس اخیری یو خبره ده تاسو د جمعې وخت نو کوم اختلاف کې د ماسپخین کې د جمعه کې دی صرف دومره ده چې امام احمد ابن حنبل وی د جمعې مونږ د ځوان نمخ کې موي کول شي دا یو قول دی نور تفصیل به خپل باب کې راځي او د امام احمد ابن حنبل یو قول دی
یو قول چې جمعه قبل الزوال کول شي دا د یو قول دی بس خلاص شو خبره نو دا بیان د اوقات مې اجمالا وکړ او خیر استاد ذهن ته پوره واقع نشو نو یو وخت تفصیل روان دي ترکه بحثونه وکړو او اختلاف دا امام هم پکې وایي دا مباحث په بیا راځي ان شاء الله خدای دې ذهن کې ګردان کې مرګري په جمعه سره تعلق لري مرګري په جمعه کې تکرار وکړي او دا اوقات د یو بل سره څه کوي ګردان دي خدا به یو وخت وقت الفجر وتراشي اسفار او غلس او ماسبقين او مازیګر دا یو بحث راځي دو امام ترمذی او ابواب الصلاه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم وما تاسو د ویلو کې عن کې اشاره دي چې دلته کې څومره احادیث دي دا ټول رسول الله مبارک مشهور روایت دي او کته د راویانو حالات پکې راځي د فقها او قوال راځي هغه ورته د الباب دي بس نور خبرې پکې ان شاء الله ولدي سبب